أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تاسو ته دا خبره ښکاره ده چې ما تاسو ته پرون د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت علامات او معجزات بیان کړي وو، خو لہذا په هغې کې موږ ته څه حدیثونه پاتې وو، نو راځئ چې هغه واورو. د حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په مکه کې ګردنواح یعنی یو علاقې ته لاړم، چنانچه کوم غر یعنی کاڼې ونه به مخله راتله، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: السلام علیک یا رسول الله. دا حدیث دارمی راغستی دی. د حضرت بریده رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې کله موږ بیت المقدس ته ورسېدو، نو جبرئیل علیه السلام په خپله ګوته اشاره وکړه او دغه اشارې په ذریعه په کاڼي کې سوری وشو. ما په دغه سوري پورې براق وتړلو. دا د معراج هغه واقعه ده. دا حدیث ترمذي راغستی دی. د حضرت ابوالعلا سمرا بن جندب رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په یو